مفتي محمد نعمان فضلي مخکې د منځنه تاسو ته د اهل سنت والجماعت د عقیدې او یا دا چې مجموعي کامیابي د انسان په څه شي کې موجوده ده په یو څلورو اصولو کې د راټوله کړه. دا چې عقیده د اهل سنت والجماعت ولري، دا چې علم د هغه سره ستا شرف پورته لاړ شي، دا چې عمل تا ته هغه علم نافعه وګرځوي، او دا چې د ژوند په یوه بهترینې لارې په مصداق د آیات قرآني د تزکیې په هغه لوی صفت باندې موصوف وګرځېږي. دا د ژوند کامیابي د آخرت جوړښت او د ابد الابد د سعادت لاره ده. البته دا لار قرباني غواړي، دا لار درد غواړي، دا لار موږ نه یو څه د خپل نفس نه تېرېدل غواړي، دا لار موږ ته د نبي علیه الصلاة والسلام په توی شوي وینې رارسېدل ده، دا لار موږ ته د نبي علیه الصلاة والسلام په شهید شوي غاښونو رارسېدلې ده، دا لار موږ ته د ابوبکر په زحمتونو، د عمر په عدالت، د عثمان په سخا او د علي په حق او علم او مردمنګۍ رارسېدلې ده. دا دنیا تر اوسه پورې موږ سره جفا کړې ده، خو لیکن دین موږ سره وفا کړې. لیکن دا د دین دغه باغ او دا بڼ دا اوبه کول غواړي، دا سیرابول غواړي، خو دا سیرابول ته ده دا په څو صورته باندې دی. دا کله وینه غواړي، دا کله سر غواړي، دا کله د خپل ځان نه تېرېدل غواړي، دا کله د خپل اولاد او د خپلو رشته دارانو د محبت نه تېرېدل غواړي، دا قرباني غواړي. په دې باندې د نبي علیه الصلاة والسلام د مخ مبارک باندې په یو وخت 11 زخمونه جوړ شول. په دې دین په قربانۍ باندې نبي علیه الصلاة والسلام د خپل تره خوږ تره حمزه رضی الله تعالی عنه ټوټې وجود راټوک کړو، د هغه غوڅ شوي غوږونه یې اوچت کړل، د هغه غوڅه شوې پوزه یې اوچته کړه، د هغه څیرې شوی ځیګر یې راټوک کړو، د هغه په غاښونو ژول شوی زړګی یې راوټوکړو، دا یې راټول کړل. لیکن ایمان او اسلام یې تر تا درورسولو. نبي علیه السلام والسلام د مشکل په وخت کې رب ته د مشکل د ختمېدو دعا ونه کړه، البته د اسلام د قوت او د خلکو د نبي علیه السلام والسلام دې دین ته، د خدای دې کلمې ته، دې شریعت ته، دې قرآن ته د رابللو خبره وکړه، د هغې دعا وکړه، د هغې دپاره یې خلک راوغوښتل. کله چې په تعریف کې ورباندې ګزار کېږي، کله چې وینې نغمړۍ مبارکې ډکېږي، کله چې زه او د هر قدم سره شړک د وینې د څپلو نه راوباسي، هغه راوځي، وینې په ځمکې کېږي او د اسمان نه ملایکې راځي د حکم تعلیم دپاره چې آیا دا دواړه خونه په خپل منځ کې یو کړو، دا کافران دا ظالمان په هغې کې دل کړو. نبي علیه الصلاة والسلام وایي نه، ممکن ده چې د دې په اولادونو کې یو څوک د دغه ایمان باندې مشرف وګرځي، په دغه اسلام باندې مشرف وګرځي. رب ته دعا ونه کړه چې الهه زخمي یم، الهه په تکلیف یم، الهه خلک مې په تیږو ولي. پیغمبر ته خدای دی، محبوب ته خدای دی، مستجاب الدعا دی، دعا دی، دعا یې قبلېږي، سوال یې قبلېږي، خبره یې قبلېږي. اما په ژبه باندې یو خبره ده چې نه، خدای دې دوی وساتي تر څو د دوی په منځ کې اسلام راشي، د دوی په اولادونو کې به یو څوک مسلمان پیدا شي.
نبی علیہ السلام دغه دین د پاره خلکو قرباني ورکړي. د دین د پاره د نبی علیہ السلام صحابه کرام قرباني ورکوله. د هجرت زمانه ده، د هجرت زمانه نه د فتح مکې زمانه ده. نبی علیہ السلام لاړو مکې معظمې ته داخل شو. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه لار دی ابي قحافه مسلمان نه دی، سترګو نظر ختم شوی دی. نبی علیہ السلام ته راوستل چې ایمان راوړي. نبی علیہ السلام ورته فرمایي سپین ږیره او پرې خبرې وې، زه به کور ته ورغلی وې. نبی علیہ السلام ته عرض کړي یا رسول الله حقدار ته زیات دي چې دی موږ درته راولو. نبی علیہ السلام ته ابي قحافه لاس ورکړي د ایمان په خاطر، یعنی د ابد الابد جهنم نه ختمېږي، د ابد الابد کفر نه ختمېږي، د ابد الابد جهنم نه خلاصېږي، په اسلام مشرف کېږي. لیکن چې ابوبکر صدیق رضی الله کله د خپل پلار لاس ګوري چې د نبی علیہ السلام په لاس کې ورکړو، نبی علیہ السلام هغې ته کلمه وایي، هغې ته کلمه د شهادت وایي. فبکا ابي بکر رضی الله تعالی عنه، ابي بکر رضی الله تعالی عنه په ژړا شو. نبی علیہ السلام ورنه پوښتنه کوي ابي بکر ولې ژاړې؟ هغه وایي کاش د دغه زما د پلار په لاس په ځای باندې د ابي طالب لاس ستا په لاس کې وې، هغې ایمان راوړی وی تر څو پورې تا ته په فرحت خوشحالي کړی شي. یعنې هغه فرحت او خوشحالي چې تا ته د خپل تره ابي طالب په ایمان باندې راتلو، کاش هغه فرحت میلاو شوی وی ګر چې زما پلار ایمان نه وی راوړی. دا هغه څه دي؟ هغه قرباني ده د نبي علیہ السلام د رضا په خاطر، د نبي علیہ السلام د خوشحالۍ په خاطر چې په صحابه کرامو به څنګه عرض کوله. صحابه کرامو یو د قرباني یو اړخ لرلو، هغوی دین ته یو اړخ لرلو، هغوی د دین دنیا اړخ نه لرلو. نبی علیہ السلام په لاره باندې تېرېږي، یو صحابي خپل کور ته کاږل ورکوي، خټه ورباندې لګوي. نبی علیہ السلام ورنه پوښتنه کوي ای فلانیه څه کې؟ یا رسول الله دا کوټه لږه خرابه شوې ده، دې ته لږ کاږل لږه خټه ورباندې لګوم. نبی علیہ السلام ورته فرمایي چې مرګ او حقیقت د دې نه تا ته لنډ دی. صحابي ځای په ځای دا کار پرېږدي، لاندې راکوزېږي، د نبي علیہ السلام د تګ نه وروسته حتی هغه کوټه هم ورپسې ورانوي. دا څه دی؟ دپاره دي چې نبي علیہ السلام یو خبرې ته زه متوجه کړی یم، باید هغه خبره زه په کمالي صورت باندې سرته ورسوم. آیا زما او ستا هم د ایمان او د اسلام او د شریعت دپاره د قرباني همدغسې ټکر موجود دی؟ مخکې مفسر تاسو ته خبر وکړله چې ابادي د دې مدارسو په چی باندې وي، ابادي به په دې باندې وي چې موږ خپل بچي مدرسې ته ولېږو. دا به په هغه وخت کې کېږي چې زه او ته په دې باندې پوه شو چې ما ته او تا ته دا اسلام چې را رسېدلی دی دا په وینو را رسېدلی دی، دا په قربانۍ رسېدلی، دا د خپل من نه د تېرېدلو په صورت باندې رسېدلی دی، دا د معاشرې سره د ټکراو په صورت باندې راغلی دی، دا په معاشرې کې د شیطان د صفاتو د پرېښودلو په صورت باندې راغلی، دا په معیشیت کې د حلال روزۍ د اخذ په خاطر باندې راغلی دی چې ستا روزي حلاله وه او په تا کې د قربانۍ یو جوش او جذبه پرته وه. په هغې کې تا دا تصور نه کولو چې بچی به خپل سکول ته د دې په خاطر لیږم چې هغه به بیا ما ته ګټه وټه کوي، زه یې پیسې ته محتاج یم. تا چې کله تصور دا وکړو چې زما بچی زما د آخرت د بخشش سبب وګرځي، زما بچی علم د دین حاصل کړي، دی د نبي علیہ السلام د دین متافع وګرځېږي، دی د هغه خلکو په مخ کې مقابلې ته ودرېږي څوک چې د نبي علیہ السلام په شان کې ګستاخي کوي. آیا تاسو ته تر دې حده پورې خبره ورسېده؟ اوس هم په دغه ورځو کې په پېښور کې په نوم د یو غټ شیخ الحدیث باندې یو کس د نبي علیہ السلام علم د ټرمپ د علم سره یو برابر حساب کړی. آیا غیرت ایمانی په یو چا کې په همدې صورت باندې را اوچت شو چې د هغې مقابله وکړله؟ وجه څه ده؟ وجه دا ده چې ضعف د ایمان په خلکو کې راغلی. او خلک شته، خلکو جواب ورکړو، لیکن زه او ته آیا د دې دومره یو غټې صالحین نه خبر شو؟ وجه څه ده؟ وجه دا ده چې زما او ستا بچی خو په اے بي سي باندې مصروف دی، او خو په 1 2 2 باندې مصروف دی. زما او ستا زوی ته خو
وتعزروه وتوقروه معناه معلومه لده هغه خو د نبی علیه الصلاة والسلام د حمایت په صورت باندې په طور د اکمل باندې پوهېږي نه ما تاخذ أغيطا علموا أولادكم محبة النبي صلى الله عليه وسلم ما تاخذ خبل أولادك محبة النبي عليه الصلاة والسلام ومنو خذلو ما أوتا ده قرباني أغا ترتيب منو خذلو جزاء أوتا ده خبل أولاد ده أغيطا ولدي أو ده أغيطا تنجي پرواه ونكو أو ده دين پرواه النبي عليه الصلاة والسلام تيولزي جبريل عليه الصلاة والسلام راغي نو ده وزن يرى بيدل وزن يرى بيدل اولاد راکوشلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وایي یا رسول الله فاطمه په خپل کور کې ژاړي او چې هغه ژاړي د خدای عرش په لړزان راغلی دی لږ په منډه باندې لاړ شه او فاطمه رضی الله تعالی عنها چک نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل کور نه راپاڅېدلو تشریف یې راوړلو فاطمه رضی الله تعالی عنها په خپل کور کې په مانځه باندې مصروفه ده کله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د راتګ باندې پوه شوله مونځ خپل مختصر کړو مونږ چې مختصر کړو نبی علیه الصلاة والسلام ورنه پوښتنه وکړه ای فاطمه تا ولې ژړل هغې حیا وکړله چپ شوه لږ ساعت بیا ور نبی علیه الصلاة والسلام پوښتنه وکړه ای فاطمه تا ولې وژړل فاطمه رضی الله عنها وویل چې یا رسول الله درېیمه ورځ د حسن او حسین هېڅ شوي نن یې د ژړا نه ډېر په عذاب شو د سهار نه ژاړي تر اوسه پورې وایي چې یو څه شی راکړه چې ویې خورو بس زما زړه ډېر راډک شو دومره مې چې الهه خو یا یې ماړه کړې بیا زما نه واخلې چې زه یې دا درد وکړم نبي علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي فاطمه ستا د اوښکو د خدای پاک کلیز عزت دی ستا اوښکې دي د حسن او حسین د ولدې په خاطر توی نه شي چې کله که ستا اوښکې توی کېږي هغه د زما د امت د بخشش په خاطر توی شي ما وتعطى حياة وفاطمة رضي الله عنها وأخته نراغلا زمان وتعطى حياة النبي عليه الصلاة والسلام ده آخر تركيز اللي شنو نالك أختي زمان استعب خاطر طيكينا تتيتي نهمات زمان استعب دين تزجرت نحان ده بارزي أو كنا ده قيامات ورزم عن النبي عليه الصلاة والسلام فمخكي ده ودردره بخاطر بالي ترك السنة زمان استعب خجالت ورځ د قیامت باندې په مخ د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کې نه دي او یا خدای ناخواسته چې یو څوک متحلا په سنت د نبي علیه الصلاة والسلام باندې دی او ما تا کله د هغې تمسخر کړی دی یا مو ورپورې ټوکه کړې ده او یا مو ورته مولاتې ویلې یا طالبجان مو ورته ویلی دی د قیامت په ورځ باندې به که رب العزت زما او تا نه دا پوښتنه وکړي چې یو څوک زما د لارې طالب و او زما د لارې طلب یې کولو زما كلام من وصلوا زما قرآن تراتلوا تا تسبق ألفاظ بعدياتكم هذا جواب دار أنا سأوتبها النبي عليه الصلاة والسلام ده آخر أخك جواب ورك شو تبغى خصنا السحر ما أستاذ بخشش خاطر ما يدري أنا سوف تقدر صحابة كرام ده توتي وجود ده آخر وفاء يا جواب ورك شو هغه چې په بدر کې هغه چې په احد کې دا چې په حنین کې دا په سلګونو خلک شهیدان شول دا ټوټې وجودونه د صحابه کرامو پرېوتل چې هر صحابي د دنیا د ټولو اوتادو اقطابو غوثانو اولیاو نه بهتر دی او ایمان او جذبه یې داسې چې صحابي راغلو د نبي علیه الصلاة والسلام مخ ته ودرېدو کجورې خوړلې یا رسول الله که زه دا کجورې دلته ونه خورم او زه دلته اوس شهید شم نو زه یې په جنت کې وخورم نبي السلام يقول لي خوري كجوري بس ما كمان هو ورزقني قال والله استسلم بالجنة تفرم قالوا شهيد شو نبي الصلاة والسلام وتفرماي كذا استسلم بالجنة كجوري خوري سبحان الله بقى علم النبي الإسلام بقى قوة النبي الصلاة والسلام أو ده الصحابة الكرام ده قرباني سر أو تر ده قرباني كجواب ده وفاء جواب له ده إحسان بمقابل كمان إحسان له النبي عليه الصلاة والسلام د دغه احکاماتو په خاطر باندې او د دغه دین په خاطر چې ما او تا ته راوړی دی او په هغې باندې د دغسې صحابه کرامو وجودونه قربان شول او د شهادت په هغه لویو مرتبو باندې فائز شول ما او تا کې دا جذبه راځي نو د دین حمایت به څنګه کېږي د اعلان کلمت الله به څنګه کېږي زمونږ یو څه اصول لرو
منګه د عمل دپاره علم لرو، که علم موجود وي عمل به موجود وي، او که اولیاء موجود وي نو په منګه باندې به د علم عمل راسي. هر وخت چې زمونږ او ستاسو تعلق د اهل الله سره، د علماو سره، د طالبانو سره قطع شلو، حلاکت من دپاره محکم الحلاکت بس په مضمون د حدیث باندې چې خیر نشته دی مګر یا به طالب وي، یا به په خپله طلب د علم کې، او یا به بل چاته علم ښه یا به محب د طالبانو وي. د دې نه خوا د خیر د حدیث د مضمون مطابق نشته دی. زه او ته په کوم یو کې راځو؟ خپله طالبان د علم، که نه موږ علما یو بل چاته علم ښیو، او که نه موږ محبین د دغه علم او د دې طالبانو یو. محبت خو یو څه په مخه ظاهره کې یو څه دلایل هم لري. که زه او ته واقعا دغه دین ته مخلص یو، که زه او ته واقعا دغه لاره د نبي علیه الصلاة والسلام ته مخلص یو، نو د هغې یو څه اثرات به په ما او تا کې معلومېږي. او هغه به څنګه وي چې د محب هر شی انسان ته محبوب ښکاره کېږي. د محب هر شی محب ته د خپل محبوب هر شی ښایسته ښکاره کېږي، په هغې باندې عمل کوي. که زما او ستا په زړه کې د نبي علیه الصلاة والسلام محبت په واقعي صورت باندې موجود وي، نو ما تا ته د حلیا او شکل او لباس او سیرت د نبي علیه الصلاة والسلام ګوره او ښایسته ښکاره کېږي. اوس به په دې کې دوه لارې وي، یا به دا لاره وي چې زه او ته په هغې باندې عمل کوم، او که عمل کې زما او د تا طرف نه نقصان راغله نو چېرته نو خپل ځان به قاصر ګڼو. لیکن خدا نخواسته که چېرته زما او ستا حالت د دین دې ته ور ورسېدلو چې خپله خو پرې عمل ونه کړو، ځان قاصر ونه ګڼلو، او بل سړی متحنا شو په شریعت د نبي علیه الصلاة والسلام باندې یا په سنتو باندې مسلم او ښایسته شلو، او ما او تا هغه ښه ونه ګڼلو، نو بیا د عشق کې صادق نه وي، خالص کاذب وي. او عمل کې نقصان شته، موږ ګنهګار یو، روسیه یو، زموږ په عمل کې به نقصان راشي. اما دا چې ما او تا به هغه لاره د نبي علیه الصلاة والسلام، هغه سنت د نبي علیه الصلاة والسلام، هغه اسوه حسنه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم، هغه اخلاق د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به ما او تا احسن او بهتر او ښه ګڼلي. او یا دا چې من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده، زه او ته چې سربراه د یو کور د یو خاندان د یو قبیلې یو، نو ما او تا به یوه لاره غوره کړې وي چې کله زه او تاسو منکر او غلط یو کار وګورو او د نبي علیه الصلاة والسلام د سنتو خلاف کار وګورو، نو چې زما او ستا وس رسېږي نو په لاس به یې منع کړو، او که چېرته استطاعت د دې نه و نو بیا به یې په ژبه باندې منع کړو، او که چېرته استطاعت د دې نه و نو فبقلبه نو بیا به په زړه کې زما او ستا د عزم پروت وي چې کله من در باندې وس ورسېدو زه به د عاجزۍ کارنامه لیکمه، وذلک اضعف الايمان كما قال عليه الصلاة والسلام. نو دا به هغه ضعیف ترین ایمان وي، او که خدای ناخواسته ما او تا خدای دې نه کړي دغه لارې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته، یا طالبین د دغه لارې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته، یا هغه څوک چې روان دي په دغه منهج او په دغه لارې باندې هغې ته مسپک وکتل، نو خدای ناخواسته هسې نه دا چې قیامت په ورځ باندې به د بخشش او د شفاعت د لارې نه محرومه پاتې شو. الله دې موږ د قرآن وساتي. د خلق د صحابه کرامو د دین ته قرباني ورکړه. خبیب رضی الله تعالی عنه یو صحابي دی، واقعا ډېره اوږده ده، د کفارو منځ ته ورغلو د څه معلومات اخیستلو دپاره کفارو ونیو، ډېر ملګري ورسره ونیو، هغه شهیدان کړه. د دې شهادت معجبه غوندې واقعه ده، راوستلو په دار باندې اوچت کړلو، ویې تړلو. ابي سفیان مسلمان شوی نه دی، پوښتنه دې کوي، ورته وایي خبیب صرف دومره یو خبره ماته وکړه، اوس دې پرېږدم، بس دومره خبره وکړه چې ستا په ځای اوس دلته نعوذ بالله منها، ستا په ځای اوس دلته په دې دار باندې محمد صلی الله علیه وسلم هغه دی او ته په خپل کور کې ناست یې، بس دومره ووایه چې زه دومره التجا پرېږدم. دی ورته وایي چې والله که زه دا ووایم دا وخوښه کړمه چې زه دې په خپل کور کې یم او په ارام باندې یم او د نبي علیه الصلاة والسلام په خپې کې د یو ازغن ولګېږي. سبحان الله. اوس دا خو عقیده وه، عمل ته ګوره، ابي سفیان ورباندې حکم کوي ویل لاسونو کې غوڅ کړئ،
لاس غوتيجي لكن عقيدة متزلزل كينا خبير غوتيجي لكن عقيدة متزلزل كينا سترجي مسترجي لكن عقيدة متزلزل كينا وقلنا غوتيجي لكن عقيدة متزلزل كينا بجمع بعني دا الفاظ نرازي شوف يو خبر بعد خلاصي يا جماعة او دادين قرباني باري دادين بينا باري اجيب دعاء كي اجيب الفاظ سرا يو خواهش كي دعاء كي اله ما معافك ما في تشيب على سوچو اله ما معافك كسب اخبر اختيار به او دس من كره بخي أرخ ببري وتعبه بقبلي طرفت بالمخ كعبه بأدب بمخبر روح بيش كعبه إله سترب شبه زما روح بتاعت پروازو کی إله وزبا بأدب ليلة بس ما بدي معافك بعد إيمان كمي درجي دا كم معلم دي جديد يا خي دا كم درس دي ودا كم مكتب دي حاصلين عشق انسان کوئی گئی محبت استاذ دے چی د ډیرو استادانو نه بهتر درس ورکوي وجود ټوټه ټوټه کېږي د شهادت تر مرتبې پورې رسېږي بس په الفاظو باندې وایي چې زما سلام د نبي علیه الصلاة والسلام ته ورسېږي نبي علیه الصلاة والسلام مسجد النبوي کې موجود دی وعلیکم السلام ورحمة الله سبحان الله وی فرمایل خدای شهید شو او هغه التجا وکړه چې زما سلام ته ورسېږي دا مې سلام ورته راوړي دا دین قرباني غواړي دا دین زمونږ نه یو څه جان فدایي غواړي او هغه جان فدایي زمونږ او ستاسو نه بغیر د بل چا نه تمه مه کوئ موږ او تاسو آخرت ته روان یو زه او ته به د قیامت په ورځ باندې د خدای مخ ته ودرېږو د مرګ نه وروسته به تر قیامته پورې په قبر کې چې روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النيران چې یا خو د جنت د باغچونه به یوه باغچه وي او یا به د جهنم د کندو نه یوه کنده وي د قیامت تر ورځې پورې به په دغه کې ما او تاسو پاتې کېږو د عمل مطابق به یا د جنت نه دروازه او یا د دوزخ نه دروازه خلاصېږي لیکن مرګ یو سخته مرحله لري او د خدای پاک په مخ کې ودرېدل دا تر هغې سخته مرحله ده رب العزت پوښتنه کوي زما ستا اعمال افعال دا به د خدای پاک په مخ کې پیش کېږي آیا څه تیاره شته آیا څه تیاره شته آیا د حدیث شریف د مصداق مطابق دا چې یو انسان 40 کلنۍ ته ورورسېږي او د هغه نیکي په بدۍ باندې غالبه ونه ګرځېدله نو هغه د جهنم ته تګ دپاره ځان تیار آیا طاقت شته او یا طاقت شته دی د هغه اور چې رب فرمایي چې وقودها الناس والحجاره چې د هغې اور لګوونکي د هغې اور دا چې بلیږي دا به په انسانانو په تیږو باندې بلیږي او یا دا چې هغه مرګ چې موږ ورسره مواجه کېدونکي هغه مرګ چې د هغې وروسته عمل ختمېږي هغه مرګ چې وروسته د هغې نه د الله ربالعزت په مخ کې ودرېدل او یا دا چې موږ د نبي علیه الصلاة والسلام د ارمانونو مطابق جواب کې برابروي نبی علیه الصلاة والسلام کله په آخري وخت کې چې دنیا نه رحلت کوي فاطمه رضی الله تعالی عنها ورسره ده عایشې رضی الله عنها په دې کیسه ده علي کرم الله وجهه موجود دی ورته ولاړ دی دروازه وټکېدله په اواز د یو اعرابي او د باندې غونتې یو اواز راځي السلام علیکم یا اهل بیت النبوه فاطمه رضی الله عنها ورپاسې د پوښتنه وکړه څوک یې هغه یو اعرابي سړی مو هغه دی د نبي علیه الصلاة والسلام سره نکاح هغه ورته وایي چې بابا جان مریض دی تاسو بل وخت راشئ هغه دویم ځل اواز کوي السلام علیکم
وه. نبی علیہ السلام پوښتنه کوي، واقع ډېره اوږده ده، په منځ کې نقطه راښیم تاسو ته. نبی علیہ السلام پوښتنه کوي څوک دی؟ فاطمه رضی الله عنها ورته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم څوک اعرابي د باڼو سړی دی راغلی دی وایي چې نبي علیه السلام سره ملاقات کړو. نبي علیه السلام ورته وفرمایل اجازه ورکړه چې راشه. دا هغه څوک دی چې ما او تا جدا کوي، هغه څوک دی چې ما او امت سره جدا کوي، هغه څوک دی چې تا به یتیمه وګرځوي. اسرائیل علیه السلام یو مکمل په جسم انساني صورت باندې راننوتلو، یو د عربي صورت باندې کالي اغوستي دي. نبي علیه السلام ته سلام کړو، اجازت یې وغوښتلو چې الله رب العزت سلام وایي. وروسته د سلام نه الله رب العزت پوښتنه کوي که چېرته ستا خوښه او اجازه وي نو ستا روح ته قبض کړو. نبي علیه السلام ورته د جبریل علیه السلام ولاړ. جبریل علیه السلام ته نبي علیه السلام فرمایي ای جبریل ما ته اطمینان راکړه. جبریل علیه السلام د سترګو په رپ کې د الله رب العزت په در کې حاضرېږي او عرض کوي او الله رب العزت سره دی چې اعلم دی پوهېږي درته راولېږلو او بېرته حاضر شلو چې الله رب العزت پوښتنه کوي چې زما د حبیب نه پوښتنه وکړه چې زما حبیب د چې اطمینان وغواړي. نبي علیه السلام بیا ورته ای جبریل ما ته اطمینان راکړه. نبي علیه السلام په حکم باندې هغه بیځي اسباب او د الله رب العزت په ادب کې حاضرېږي او بېرته بیا راځي او بیا پوښتنه کوي چې الله رب العزت پوښتنه کوي چې ته څه شي اطمینان غواړې. نبي علیه السلام سترګې د اوښکو نه ډکې شوې او ویې ویل چې من یقرأ القرآن من بعدي من یصوم شهر رمضان من بعدي. زما نه وروسته به قرآن څوک وایي، زما نه وروسته به د روژه څوک نیسي، زما نه وروسته به زما د دین او د اسلام څه کېږي. زه او ته مې ستا داغلي یو چې نبي علیه السلام ته چې اطمینان غوښتلو چې من یقرأ القرآن من بعد زما نه وروسته قرآن څوک وایي. آیا زه او ته د هغه مستا کې چې زموږ قرآن وایي او ما او تا خپل بچي د نبي علیه السلام د هغه اوښکو قرباني کړو چې نبي علیه السلام په هغه وخت رحمت کې توی کېدلې په دې خاطر باندې چې زما نه وروسته به قرآن څوک او یا دا چې نبي علیه السلام فرمایي چې من یصوم شهر رمضان من بعد زما نه وروسته به د روژې د رمضان میاشت روژې څوک نیسي. زه او ته د هغه قرباني آیا ما او تا ته لاج د نبي علیه السلام د اوښکو شته دی او آیا ما او تا غواړو چې زما او ستا بچي دي د نبي علیه السلام د هغه اوښکو قرباني وکړي. چې د نبي علیه السلام اوښکې په کوم کار باندې پرې شوي دي او د خدای پاک په نس باندې قبولیت څومره دی، او د خدای پاک په نس باندې شان څومره لري. الله رب العزت ورته وحی راولېږله چې زه ضامن ستا د دین یم، زه ساتونکی ستا د دین یم. د قیامت تر ورځې پورې به یوه ډله په دې حق لاره د دین ستا باندې روان سبحان الله او متردد نه شي، شک ونه کوي په دې باندې. هر یو کس د تاسو نه چې په عقل ولري او پوهه ولري هغه په دې باندې ځان ښه پوهېږي چې هغه ډله چې په دغه دین باندې به روانه وي او حقاني ډله به وي او د نبي علیه السلام د دغه اوښکو خیال به ساتي، هغه به صرف دا جماعت د اهل سنت والجماعت سبحان الله. او بیا به په دې کې دغه ډله د صوفیه کرامو وي چې هغوی د نبي علیه السلام د یو ادا او د یو سنت خیال ساتي. سبحان الله. بس د خبرو خلاصه مې دومره چې زه او ته هم مرو، زه او ته هم قبر لرو، زه او ته هم د خدای په مخ کې ودرېږو. نو ومن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هغه څوک چې د دې نه ویلېږي چې زه به د خدای په مخ کې یو ځل ودرېږم او په دې وجه باندې نفساني فاحشات پاتې شول، فإن الجنة هي المأوى. جنت دا خلق ځای. سبحان الله. بس دومره چې د خدای په مخ کې به ودرېږو او رب العزت چې هر انسان به تپوس کوي نو د هغې پېژندګلو به ورته ودرېږي.
الله دې رحم وکړي دا چې پیران ودرې او مریدان ورته ودرې دا چې علما ودرې او شاګردان ورته ودرې دا چې د کور سربراه ودرېږي او کشان ورته ودرېږي خو بې رب پوښتنه وکړي چې زنا دې کړې غلا دې کړې ده غیبت دې کړی دی حرام دې خوړلی دي